الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. صدق الله العظيم. محترم عزتمنو قدرمنو دنن په خبره کې دوه اهمې خبرې. هغه اول خبره دا چې د روزې میاشت را روانه ده اور کاروباریان چې کوم دي یو طرف ته علما دا ورته وایي چې دا ظلم دی، ستاسو دا ګراني جوړه کړې ده، هر شی ګران خرڅوئ. اور بل طرف ته په شریعت کې آیا د نفع اخیستلو د ګټې اخیستلو یو حد مقرر دی که نه دی؟ د تجارت اصول څه دي؟ دوې درې اهمې خبرې اس مختصر د تاجر دپاره اهم اصول شریعت مقرر کړي. هغه دا دي له نبي علیه الصلاة والسلام څخه او په قرآن کریم کې د دې ذکر سته. اول اصول دا دی په شریعت کې د یو کاروباري سړي دپاره چې دی به دوکه نه کوي. من غشنا فلیس منا. حضور وایي که چا دوکه کوله دا له موږ نه دی. نو دوکه به نه کوي تاجر. دویم قسمونه به نه خوري. ایاکم وکثرة الحلف. نبی علیه السلام فرمایي د بخاري حدیث دی چې له قسمو څخه ځان وساتي فی البیع په بیع کولو کې فانه ينفق ثم يمحق. دا خو فروغ ترقی ورکي ارزي ته کاروبار له دا قسمونه ستا اخلي، لیکن بیرته بیا دا زغرده ختمېدونکې دا ګټه دا به زغرده ختمه سي. او دریم اصول نبی علیه السلام فرمایي ستای ملاوټ ما کوي، له ملاوټه څخه ځان وساتئ. دو نمبري په کاروبار کې. څلورم اصول الله تعالی فرمایي مطفف ویل للمطففین. مطفف هغه چاته وایي چې هغه دی په ناب تول کې کمی کوي. نو دا څلورم اصول دی چې په ناب تول کې به کمیل نه کوي. پنځم اصول درواغ بنوي په کاروبار کې، چې کاروبار کې درواغ بنوي. شپږم اصول له ذخیره اندوزي څخه به ځان ساتي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه یو روایت دی په بیهقي کې صحیح روایت دی. دی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول. دی ویل ما نبی علیه السلام زه واورېدل. نبی علیه السلام وفرمایل من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. که چا پر مسلمانانو باندې د خوراک په شیانو کې ذخیره اندوزي کوله الله تعالی به په جذام مرض باندې اخته کی او بل تنگ دسته به کی. نو ذخیره اندوزي شپږم اصول دا دی مسلمان به ذخیره اندوزي نه کی، یعنی بلیک مارکیټینګ. یو شی په مارکیټ کې دی او د تاجر ته معلوم وي چې دا شی اوس پر کمېدو دی، دی ولېږي چې دا شیان ګرد واخلي، دا شی په غټ مقدار باندې واخلي له ځانه سره ذخیره کړي. یا وړه دی یا بل یو شی دی چې ذخیره یې کړل هلته شی پر کمېدو راغلی، طلب یې زیات اوس دی د خپل منماني کې د خپل ریټ مطابق هغه شی دی چلی. له دې څخه مسلمان الله منع کړی دی. او وم اصول احل الله البيع وحرم الربا. له سود څخه مسلمان الله تعالی منع کړی دی، سود به نه کوي. دا یو اته اصول په شریعت کې واضح دي او مسلمان تاجر دپاره. بل طرف ته که راسي چې په شریعت کې د ګټې کوم اصول دي. څو قدر ګټه ته کولی شي پر یو شي باندې. په شریعت کې د ګټې حد مقرر نه دی. البته د وخت حکومت چې کوم دی، یو سرکار چې کوم دی، هغه د خوردنوش باندې چې کوم دی، دی هغه شیانو باندې چې هغه عام طور پر موږ زیات دغه خوراک دغه شاک د خوراک د شاک شیان زیات استعمال زیات وي، هغو شیانو باندې ګورمنټ چې کوم دی خپل ریټ ښوولی شي. اجازت شته، یعنی بهتره نه دی. بهتره ځکه نه دی د ابو داود یو روایت دی، سنن ابو داود یو روایت دی. نبی علیہ السلام څخه انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، صحیح روایت 3451 نمبر حدیث دی، کتلای شي. نبی علیہ السلام فرمایي قال الناس یا رسول الله. څو کسان رال نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. د شیانو نرخونه دا ګران سوي دي، ریټ ډېر بالای دی، نو ته یو نرخ مقرر کړه. نبی علیہ السلام وفرمایل ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الله تعالی چې دی هغه قابض باسط دی، الله تعالی چې دی هغه مسعر دی. الله تعالی ګرانی ارزانی
پراخي تنګي دا الله راولي. نبی علیہ السلام وفرمایل وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني، او زه غواړم چې له الله سره په دې حال کې میلاو سم سپتۍ کې یو کس هم له ما مطالبه نه وکړي بمظلمة في دم ومال، په د مالو د بدن په دې د خون په باره کې له ما څخه ته یو هم مطالبه نه کوي. زه غواړم چې په دې حال کې له الله تعالی سره میلاو سم. نو په دې حدیث کې دی واضح ښکاره دی چې نبي علیه السلام انکار وکړل سي نرخ ښوولو څخه. البته حضور علیه الصلاة والسلام داسې ښکاره منع هم نه ده کړې چې د مم په دې وجه باندې اجازت هم شته. په دې اصول باندې علما ښه پوهېږي او زموږ فقه په دې باندې ډکه ده چې نفع چې کومه ده ګټه چې کومه ده یو مسلمان تاجر دپاره ګټه چې کومه ده حد مقرر نه دی په شریعت کې. ته کولی شې تا او دغه بایع مشتري پر څو سر راضي سو نو دی هغه ګټه کولی شي. البته دا هغه وخت چې یو شی په مارکیټ کې په بازار کې په هر دکان کې وي، په هر نه په هر دویم دکان کې وي، په بازار کې هغه شی وي بل ځای هم هغه شی موجود وي بل ځای، نو دله دا موقع وي که چیرې له تا سره نسو جوړ هلته یې واخلي. په هغه وخت کې ستا دپاره یو حد هم نه دی مقرر. دا یو اصول دی د شریعت. ګوره شریعت چې کوم دی هغه د خپلو جذباتو نوم نه دی چې ته خپله جذبه ښکاره کړي. ستا جذبه شریعت نه دی، دین نه دی. د یو کساب په باره کې شریعت دا ویلی دی که چیرې دی تور په سپینو خرڅ کړي، یعنی ګامیش یې علاله کړې ده نوم د غوایه ورکوي، دا ظلم و دغته دوکه دا ته ویلی شي چې دا دوکه سوله نو حرامه ده، د دغه ګټه بیا و دته حرامه ده. دا ظلم هم دی. هغه سړي ته ته هو دا غویی دی، تان دی او علاله کړې ده ګامیشه ده. دغه رنګه د یو تنور والا دی، نانوایي دی، د هغه ظلم څه شی دی؟ هغه ظلم دا دی که چیرې دی راولاړ سي چې دی کوم وزن د ده دپاره حکومت مقرر کړی دی چې یو ډوډۍ چې کومه ده هغه به ته 250 ګرامه ږدي، دی 200 کې ږدي، نو داسې کوم دی دوکه کوي.